السلام علیکم ورحمت الله. ملګرو زه یم ستاسو ورور نصیب سعود قاسمي. نن په کراچۍ کې د منګاپیر په روډ باندې په یو مزار باندې چکر لګو. ستاسو سره مکمل اپډیټ شیر کوو چې دلته کې په مزار کې خلک څه کوي او دا د هغه بریلیانو هغه مزار دی. ملګرو زه یم حافظ بشارت خان دی. موږ روان یو دغه مزار طرف ته. دلته ګډو کې شانتي بازارګۍ دی، د هغې نه لاندې هغه ځای کې موجود یو. انشاءالله مکمل وزټ کوو. په دې ټایم کې موږ دغه مزار ته دنده کېدو والی دا کم چې تاسو ته اخیستوالی په نظر باندې راځي دا د هغوی قبرونه دي. ډېر زیات ښایست یې ورله ورکړی دی. زنانه راځي دلته کې چکر هم لګوي او د دې بازار نه ځان له سامانونه هم اخلي، ګلونه هم اخلي، بیا دغه ګلونه وړي او په دغه قبرونو باندې د پاسې نه اچوي. او بعضې زنانه داسې کوي چې دغه مزار درته زه مخکې ښیم دا د هغوی جومات دی، کوم مطلب چې کوم مزار سره نږدې دی. نو ملګرو دنده قبرونه دي، په هغوی باندې دوی ډېر زیات کارونه کوي. لکه زه تاسو ته ښیم ګوره چې په دغه جومات کې او په دغه مزار کې د دوی چې کوم بریلیانو دی نو په دغې کې کوم قبرونه دي د هغوی دوی چې کوم دی مطلب کپړې پې اچوي، د هغې د پاسه ګلونه اچوي، نور قسمه سیسټمونه کوي. لیکن یو څیز مې بل عجیبه ولیدلو، تاسو ته په نظر باندې راځي دلته کې ټالۍ لګېدلې دي، تارونه بنګړي دا اچولې شوي دي. دا چې یو کس ضرورت وي یعنې راشي د بابا نه غواړي خپل واده دپاره نو هغه څه وکړي دلته کې بنګړی خپل واچوي او څوک ټالۍ لګوي. مطلب هر یو کس خپل ضرورت دلته کې حل کوي. دا د منګاپیر هغه مزار دی. دا د مزار دنده کوم صورتحال دی، زنانه راغلي څوک دغلته کې غوټې ورکوي، څوک لګاري دعاګانې غواړي. دې کس ته ګوره ها دې دغه بابا نه دعا غواړي، یعنې مطلب دې بابا ته وایي چې یا مطلب ماله دا شی راکړه، ماله دا شی راکړه. زنانه راغلي دعاګانې غواړي، څه پکې لګیا دی زانګوي. دغلته کې د ویډیو موږ له اجازت نه راکول، لیکن بیا موږ کس ته ووایي هغه موږ له اجازت راکړو د لرې نه. لیکن دلته کې زنانه لګیا دي، څه زانګوګانې زنګوي، څه کوي څه کوي. نو ملګرو موږ تاسو له د دې نه عبرت اخیستل پکار دي چې دغه شانتې قسمونه دغه شانتې کارونه کول دا شرکیه کارونه دي، د دې نه ځان ساتئ. او څومره زنانه تاسو سره مزارونو ته لاړ شي هغوی هم ته دې خبرو نه منع کوئ.